الله على محمد النبي الأمي أما بعد والكلام وهي صفة أزلية عبر عنها بالندم عبر عنها بالندم المسمى بالقرآن المركب من الحروف دا الله جل جلاله د صفاتو بیان شروع دے یو پکی کلام دے کلام دا اللہ تعالی صفتی ازلی دے دی صفتنا تعبیر کی گی پر نظم سرا وهو اسم للنظم والمعنى جميعا دی نم دے قرآن دا جوړ کړی شوی دی له حروفنا امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمائی القرآن من علم الله قرآن شریف چې دی نو من علم الله دا الله پاک د علم نه دی او بیا و علم الله غیر مخلوق او علم د الله تعالی غیر مخلوق دی نو قرآن غیر مخلوق دا مسئلہ کم دے کی دا مذاہب اہل سنت ابن شاہین یو کم سلوی بل کتاب دے السنت دا علامہ خلال پنزم جل 133 صفحہ دا سے بلے المسمى جدا مسمى دے پا قرآن بانی مرکب دے دو حروفنا تو نہ خبر یاد و ساتا چی پدی مسئلہ کی دو مذہبری کلام کی یوتا اشاعر وی بلتا سلفی حضرات وی دا اشاعرو پنیز باندی دا صفت کلام کلامی نفسیت دا صفت ذاتی دی اللہ تعالی او د علم او د حیات پشانتا ذات الہی سر لازم دی او سلفیان حضرات وائی چی دا کلام د خپلو افرادو پا اعتبار سرا د دی وینا کول دا د الله تعالی صفتی فعلی دی خلاصه دا د چې زمونږ او د سلفیانو په مابین کې په دې کې فرق دا دی چې من کلام د صفتی ذاتی د قبیلی نه وایو او اغیو کلام د صفتی فعلی د قبیلی نه وایو دویم فرق دا دی چې اشاعره دیو دا وایي چې دا کلام الله کلامی نفسی دی دا د حروف او د اصوات لجنس نه دی روان دی دا د حروف او د اصوات لجنس نه دی او سلفیان حضرات فنیز باندې دا حروف او په اوازونو باندې مشتمل دی الله کلام دریم فرق دا دی چې اشاعره دا وایي چې الله تعالی د کلام نفسی موافق په هوا کې आवाज پیدا کوي
هغه متعلقه مخلوق یا انسان چې د چا سره خدای کلام کوي نو هغه اوري دا आवाज په دې دغه کې پیدا شي په دې هوا کې الله تعالی پیدا کی او سلفیان حضرات وایي چې الله تعالی په خپل باندې فل आवाज سره کلام فرمایي دا درې فرقونو لپاره وګوره صفات متشابهات اور سلفی عقاید دا ډاکټر عبدالواحد صاحب 157 نمبر صفحه کې ویلي دا درې فرقونه په کلام کې زمون او د غیر مقلدین راغلي رومبه فرق څه دی من وای چې دا د قبیله د صفات ذاتیونه دي اغي وای دا د قبیله د صفات فعلی نه دي منګ ورته منګ دویم دا دي چې منګ وایو چې کلام الله کلامی نفسی د باری تعالی دا د حروف او د آواز د اصوات له جنس نه دي او هغه وای چې په حروف او په आवाज باندې مشتمل دي دریم دا چې مونږ دا وای چې کلام نفسی د دې موافق په دې هوا کې الله تعالی आवाज پیدا کی هغه متعلق سامعين کړي هغه متعلق سامع هغه اوري او هغه وینا الله د شان څخه څنګه مناسب دي نو الله جل جلاله په خپل आवाज باندې کلام وی او دقه د الله आवाज دا بنده دا کوي دا او مونږ چې وای حتا يسمع کلام الله چې دال علی کلام الله واوري دا درې فرقونه پکې نارال دوی مداد مولا صاحبہ چې زمونږ په مسلک کې دا کلام په دوه قسمه باندې دی یو نفسی دی او یو لفظی دی کلامی نفسی او کلامی لفظی دا کلامی نفسی چې دی قابل د سما دا اوریدلو دی که نه دی په دې کې زمونږ د متکلمینو په خپل مابین کې اختلاف دی اشاعره اشعریه چې ورته وایي اغي وی دا قابل د سماع دے اوریدل شي ماتوریدیان وی دا مسموع نه دے نه اوریدل شي او حتی يسمع کلام الله د دې معنا دا چې حتی يسمع ويريد الدال على كلام الله الدال على كلام الله کوټي مثال لکه بلا تشبیه صرف د فهم د پاره کته ریکارډینګ دی او استاد واوري دا خو د استاد आवाज وانه ورېدو دا خو د هغه په आवाज باندې دال خلق چې استاد خبرې نه کوي چې دا واوري نو دا شبل په دا کلام الله مخلوق دی که غیر مخلوق دی نو دا دغه ذکر روان دي والکلام وهي صفه ازلیه دا صفه ازلیه ده عبر عنها تعبیر کی گلدینا بالنظم پنظم سرا لفظ موسرا نوے تعبیر بتی پا لفظ نکے تعبیر بتی بچا سرکے پنظم بانی والی لفظ کی یو گونه بے ادبی دا لفظ پا لغت کی ستا وی رمی ورزول سایدے کی اکلت التمرتا ولفظت النواتا کدراله لفظت الروح روحا الدقيقه لفظت الروح الدقيقه وګورځو وجرند وړولا چون کې په دې لفظ کې معنا د غرضول پرتا ده مناسب نه د نزکتی تعبیر 50 سره کېږي مولا صاحبہ په نظم سره کېږي المسمى چې مسمى ده په قران باندې د قران پورا تشریح روان ده چې د دې نوم د قران څه دی او د قران څو نمونه دي دا براش او دا قران دی که دا قران دی محموز دی که غیر محموز دی پورا تشریح پر روانه ده ان شاء الله
یو ورځ دوه درې بار المرکب چې مرکب دی من الحروف لحروفنا وذلك ذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد في نفسه معنى الک اول چې زما په زړه کې یو معنا راشي به امر وکما چې دا وکړي درخواست وکما چې دا وکړي استدعا وکما چې دا وکړي اول ارچا په دغه کې ترازی معنا راځي نبیا هغه معنا په عبارت سره وایي یا په کتابت سره چاته ویلي کی او دا خط ویسا دا ورلور کا او یا په اشارت سره څه اشاره او ته دغه کې دا و کی فکر دراله وغیرہ وغیرہ نو دغه تا کلام ویل کیږي کلامی نفسی شتا کلامی نفسی اوس په دې باندې لکه جرګه کوو چې دا کلامی نفسی علم دی کنه دی تاسو څه خیال نه چې دې کنه دې تو کوئی دې تو کوئی دی باندې خبر روانه وذالک او دا زکا د اثبات د دې کلام نفسي ته اشاره کوي ها وذالک دا کلام نفسي شته زکه شته چې لئن کل من زکه هر اڅو چې امر کوي خپل کشران وتا وینها من کوي خپل کشران لرا ويخبرو خبر ورکي خپل مقتدیان تا یا بل چاته یا الله پاک مخلوق ته خبر ورکي یجدو دا مند کوي په نفسه معنا خپل ذات کې یو معنا لرا ثم يدل بدلالت کوي عليه پدا معنا باندې چې په دې ذات کې مندل لا په عبارت سره عبارت النقلی باندې وایي اویل کتابت یا په کتابت سرا اویل اشارت یا په اشاره سرا وهو دا کلام نفسی غیر العلم دا علم نده دلیلی سده مولی صرف چې دا علم نده ذکر دا علم په زیړ رنگ کې ده او دا خبره چې راغلی دا نو دا په شین رنگ کې ده نو ایزړ او شین رنگ دونه برابر دي یره کدا ولې علم نه دی دلیل یې زر وایا علم په کوم رنگ کې ایزړ رنگ کې او دا لکه چې خبره راغلی دا کوم یو رنگ دی شو کنه شو واستوى دا علم شو کنه شو دورانی استاد کم دې کې ناشته تشوی دا علم دې کنه دې کلام نفسي ته علم دې کنه دې ولکه چې کوم خبره راشي دې یا نه دې خبره ختمه وخت دا ته ولا مې دې ګنټه ودرې شي ها علم دې نو دې تم نو ها اده کتی وایا کان خپل ډیر چکر دی واری ارته بدی ذکری په یاد علم دې اشي کلی دې کې ما څه اشي وکړه علم دې کلام نفسي علم دې کنه دې ولی نه دې وجه خو مې وې وجه نه وې ولی نه دی شین او ایزار دی کې نشتا الکا کله نا کله انسان د یو خبر ورکی حالان کې سره د دې چې د هغه علم نه لري او بهم خبر ورکی کله نا کله د یو انسان په ځل کې یو شان ته علم دی او خبر ورکی په بل شان باندې پته اولګي دا چې دا علم نشو لکه یو شان تکار او دته معلوم بل شه دی وای راغله دی وای راغله دی او راغله نه غلا اوس اسلام آباد نو د پړل کې خو راغله دی
ځکه خو روان دی فکر دې راړې څنګهونه وایي روان دی لکه وایي راغلی دی چې بیټک ته راورسېږي او تپوس وکړي ګڼه ګوڼه خو نشته وایي نه لا نه دی راغلی نن به په اسلام آباد کې شوی لا رسېدلی نه دی لا رسېدلی نو ګوره د ده په اړه کې راغلی دی علم دا دی چې نه دی راغلی اصلي علم خو دا نو ګوره کله ناکله د انسان په اړه کې خبره راشي هغه د علم خلاف وي د علم ضد وي نه د په اړه کې خو راغلی چې راغلی دی او علم دا دی چې راغلی نه دی نو لهذا کلام نفسي دا علم نشو وهو دا کلام نفسي غیر العلم دی ځکه کله ناکله خبر ورکي انسان عما په باره د هغه شي کې لم یعلمه چې دی د هغې نه خبردار نه وي هلکه وایي ګلدل ورزما راغلی دی که نه دی راغلی وایي ورشه راغلی دی زه خبر ورکړو چې راغلی حالان کې ده هم صحیح پته نشته چې راغلی دی که نه دی ځکه د ده شک دی یا به راغلی یا به نه راغلی او مخکې دا خبره تېره شوې ده چې شک علم دی که نه دی علم راجع ده چې دا نه دی علم شک علم زه په شک دی چې راغلی دی که نه نو شک علم نه دی او د خبر ورکوي راغلی دی ورشه بل یعلم بلکې دته علم وی خلاف او د خلاف د دغه شي چې څنګه دی هغه چې دغه خلاف دته علم دی دا خو صحیح ولا چې دا پړل کې کومه خبره راغلی دا خو علم نه دی خو آیا اراده دا که اراده نه دا نو اراده وای نه دا یا لکه اراده ولی نه دا اراده ځکه نه ده پړه کې به اراده د یو شوي یو یادوي به بل شی هلکه کښېنه که یو چای وڅښه نو چې دیاړه شته دی نسکم چې نسکه هسې وایي چې نسکم او نورې څه کوي ارادې ورته شته دی دلته بل مثال وکړه ډېر داسې کارونه یې ولي چې یو سړی وایي ولیکن ارادې ته یې ارادې بدلوي لأنه قد يأمرو کلنا کل امر کئی بما پا آغا باندی لا یریدو چی ارادان لري دا اغی کمن امرا لک یو سڑے امرو کی عبدہو فالغلام تا قصدن دا پار دا قصدو دا ارادی الى اظہار عصیانه ظاہر ولو دا ناپرمانی دا غطاو دا عدم امتصاله او دارنګ د نه منلو د هغه لأوامره دپاره د اوامرو د کله ناکله داسې کار وي اجي صاحبه چې تا ته ما ویلي چې زما دا غلام دکې د منلو والا خبره نشته تا ما ته وویل مه خرڅوه ما ځکه خرڅوم چې دکې د منلو ماده نشته خو تا راته دا نه منله چې ته رالې نو زه ورته ویم هلکه ورشه غلامه دا تو ته دا اخبار کې پروت دی تصویران پکې پراته دي دا وسیزه هغسې ناستې دی نه یاره چې ټیک نه یم بیمار یم وژنه راځي ما ته خو مخکې نه پته چې دا زما خبره نه مني او نه مې په دغه کې مختص کړی چې دا وسیزه او په فکر دی دا دی تا ته دا خبره څه کوم واضح خو چې وګوره خبره مني نو زما پړه کې چې کومه خبره راغلي زما غیر اراده نه ده هسې مې وویله اراده مې دا نه ده چې دی لاړ شي او دا کار دې وکړي خو اراده مې بدله ده اراده مې دا ده تا ته اظهار د خبرې کومه لأنه قد یأمرو کلنا کله امر کوي دا آمر په هغه شي باندې چې اراده د هغې نه لري لکه امرو کې عبد دا قصدن دپاره د قصد کولو اظهار د عصیان د هغه ته او دارنګې دپاره د اظهار د عدم امتصال د هغه او لأوامره د اوامرو د دې امتصال یو خبره په ځای راوړو ته امتصال وایي چې اوبه راوړه او ته اوبه راوړې دې ته امتصال وایي ويسمى هذا كلاما نفسيا دي كلام نفسي وي پڑھ کے کما خبر ازی راضی کم کلام وي علامه اشار الیه الاختل اشاره کړی د دې ته اختل استاد څه کړی
چې ان الکلام بشکا کلام چې دی لفی الفؤاد خامخا پزړه کې دی دا خبره په دې اړه کې پرته دا جبه چې خوځيږي دا دې زړه ترجمانی کوي تاسو ځکه ما خبره کوم زما لکه خبره ده نو دا ځلنا خبره په دې جبه راوالم تاسو یې درکم زما استاد زما د زړه استاد په منځ کې یو رابط پکار دی غزما جبل او دلته چې یو بل رابط هم پکار دی دا خبره استاد زړه در وصل غواړم چې زما د زړه خبره استاد زړه درشي نو دلته ز اعلی استعمالوما رابط جبا او دلته استاهم علی استعمالیږي غواش سمولا صاحبہ غواش ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان يرزول يشهد اللسان على الفؤاد فضلباني دليلا ربرا یو با امیر وی تابد جمعات جوړ شو یو با متکلمی دا با دعوت چلی خبره او یو بره بر لا بلا نا طریقہ لیکن الله دی قبول کی خود سے کړو سونو کرا تمال هغه کړی د ګشتونه کړی ګش کوي لیکن استاسو جمعاتو کی تبلیغ والا ګش کوي نزان ورته فارغ وای دام یو اهم دغه د زمون د علماء دی وبن تیر رڼاګان کې پوری شي ولی مسلمان علیه الکا دې کله راځو نړۍ ټیمون له خو نشي تللی هم سبق وای خو ګش کې ول شدت نه کوي طالبان من کې ګشوي تاسو ناشنا کې دې ګش دې کله دا الله مخلوق په شګر زیدل دا الله صفقلا کول من جوړ د دین خبره نشته یاد ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا نو پته ولګي د مولوی صاحبہ چې دا خبره اصل کې په کوم ځای کې پرته یلکی دا دلیل د دې شو چې کلامي نفسي شتا دا دلیل شو په خبره چې کلامي نفسي شتا اصل خبره دا پړ کې دا فؤاد قرباني دلیل دی وقال عمر رضی الله تعالی عنه اني زورت في نفسي مقاله زه جوړه کوم په خپل ځل کې مقاله تزویر ولکم دا خیسته کوم اصل کې تزویر عمر ته نه وایي چې خبره یو درو خبرې کی خیسته کې ته تزویر وای باغ نه یاد دا چې جب دا خبره ول ز پړه کې خیسته کوم دې بل چاته علاوه ذکراله او ذکر د زین خلق رضا دا چې اصل کې دا خبره په ځل کې نه دا په دې نفس کې دلته دې نامه سره چې تعلق ساتي په نفس دلته دا د ګنده زینه دا خبره روانه ده نزیل بلګ صفای کې ان بات به راوځي زدا خبره کوم دا خبره د کېدلو دا چې کېدلو نه ځینې خبره د کېدلې دي نه کېدلو ځینې کله باندې کته ډوړی ته ناسته ویلو طالب په هغه په دې کې باس تغایت ونی ټول کیسه خراب پکې ډیر په درزونو باندې دا کوم دا وروخنه روړی ته بنا چې کله غایت څه څه په کې راشي بل پښتو کې به وای نو که په عربی کې وای نو گزاره کی دا شنی الفاظ په بل ژبه کې چې وی کنه ناغه لکه گزاره کوي خو په خپل ژبه کې وی ډېر پاتې انی زورت فی نفسی مقالا ګوره خبره پړل کې خیر واړه ونه به بار وکنو هغه کولو با فن اورنګ ذایقه به برابرې وکثیرا ما او ډیر کرتا کثیرا ما معنا څه ده کام کثیر څه شی دی صفت د احیان دی هغه احیان حذف شو نسیم منسی او دا کثیر د قائم مقام واقع شو احیانا کثیره تر کې وکثیرا ما او ډیر وختنا تقول تبویل صاحبک خپل مرګ چیتا ان فی نفسی کلاما پړکه می خبره وړي راوړي اراده لرما چې ذکر کم دا خبره لکتا تا لکه می خبره وړي راوړي دا یو ډول چې توی کړه بل ډول چې تا می کوا فکر یراله ود دونه یوي کې دوی ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه
په امریکا کې د ثانوي بابا په زمانه کې سړی پیدا شو هغه دوه زړونه امریکایانو دا شور او شغب ساز کوي چې قرآن کې دا راغلي او دې کې دا راغلي هغې زبردست تحقیق حضرت ثانوي کړی دی په اشرف التفاسیر والدلیل على ثبوت صفت الکلام او دلیل په ثبوت د صفت د کلام اجماع د امت ته امت په دې باندې متفق دی چې الله کلام نشته وتواتر النقل او تواتر د نقل دی د چانه مولا صاحبہ د انبیاء علیهم السلام نه چې الله تعالی متکلم دی الله تعالی متکلم دی بلکې تلوی توضیح باندې علامه خیری چې کوم دی حواله دا کړی دا ور کړی دا لکه ثبوت د شرع موقوف د ایمان وجود د باری تعالی په علم د باری تعالی په قدرت د باری تعالی په کلام د چې کلام د باری تعالی نه موږ ته شریعت سره ولي فکراله شریعت موږ ته د کم ځنه دغه شی دارا اولیږي الله تعالی متکلم دی سره د قطعی دی یقینا په محال والی د تکلم دا دی باندې موږ یقین دی چې تکلم محال دی بغیر د ثبوت صفت الکلام نه چې دا پر ثبوت د صفت الکلام نه ثبوت د صفت الکلام نه نو دا اغنا تکلم محال دی اوس ما خپل له دا غواړي چې دې لپاره دا کوم دلیل چې ویل زور چې ته نور دلایل وګوره نو څو ګور دلایل دا دلیل می ډیر نه پخې فکر دراله د چې صفت د کلام نشته اوس به ته وجه قوم د دې پوره غټه واسي دا غره ای ټچ والته کی اوس بل دا استادانو را خبر کی چې دلانه استاد سناتن ورغله نو دا وګوره کلام تی روزی کنه روزی حالانکه د فارسی صفت الکلام شته مع القطع باستحاله تکلم غیر ثبوت صفت الکلام تاخذ بخوانی زمانی خبره دا یو زید چې یو ریسرچ او تحقیق کوي دا صاحب هر شي باندې ریسرچ تحقیق کوي د جنن د کو نه راتله مانو شکر الحمدلله تاسو ته ترغیب د پر ذکر په میکاو درې قسمه دی باندې می مازغد غوروان کم باندې چې الکا دا رؤیت د باری تعالی په دنیا کې ممکن عقلی دی امکانی عقلی لري او امتناع شرعی ده شرعا ممتنع ده شرعا یا به الفاظ دیگر ثانوی بابا وای چې عقلا ممکن ده سمانا ده یعنی عقلی امکان لري وقوعی امکان نه لري وقوعی امکان واقع نه لري واقع نه لري نو ګوره دلته یو سره عقلا ولګېدو او بل سره چا شرعا ولګېدو ټیک ده نو ما په دې سوچ کو چې عادتا به وزدي سره لګي کنه بلې عقلا ممکن ده شرعا ممتنع ده نو عادتا به سره لګي په دې باندې می مزغو اړول راړو چې عادتا کېد کې به څه چې عادتا ممکن ده که عادتا ممتنع ده په دې باندې می سوچ او فکر کول مع القطع باستحاله التكلم من غیر ثبوت صفت الكلام نو مصابت شو چې الله تعالی د پر ات صفات دي علم یو قدرت وا حیات درې سمع بصر اراده تکوین کلام دا اتمونه معتزله معنی معتزله دا وی الله عالم دی خو علم صفات ورلره نه معنی او قدرت دا نه لري قادر دی خو قدرت نه لري فکر دې حي دي حياة الله نيولي لا صفة لنا وفصل الكلام ولما كان في الثلاثة الأخير حديث رو بي خبركو فديباني بياد غمر أروان دي سيبا مضبوطة مسألة في الأروان دا چه كلام الله مخلوق دي كنا دي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع